राह खुदा में अपनी ये दौलत लुटाइए, मस्जिद खुदा का घर है सो मस्जिद बनाइए। राह खुदा में अपनी ये दौलत लुटाइए, मस्जिद खुदा का घर है सो मस्जिद बनाइए। जन्नत में घर बनेगा जो मस्जिद बनाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زخو د ټولو نه اول ستاسو شکریا ادا کوم چې مونږ ته په دې موقع باندې د خبرو کولو موقع په لاس باندې راکړه. الحمدلله دلته په پارړی امید آباد کې بالکل د مین روډ په غاړه باندې د جامع مسجد نور د دې نن افتتاحي پروګرامو او ډیر په بهترینه طریقه سره د دې تعمیر شوی دی. تقریبا دا درې څلور چته او یو بهترینه مناره په دې باندې تعمیر شوې ده او دا زمونږ د دې مشرانو حاجي اکرام صاحب، حاجي شاه حسین صاحب او د هغوی سره چې کم ملګري دي، دوستان دي او نور څونه اقارب دي، اهل محلې والا دي، د دوی په تعاون سره دا بهترین مسجد دا تعمیر شو او دا د مسلمانانو د دین سره د اسلام سره د مینې یو واضح ثبوت دی چې داسې قسمه جوماتونه د دې په تعمیر کې بڑ چڑھ کر حصہ اخلي او خپل مالونه په دې باندې لګوي. الحمدلله جومات خو په ډېر بهترینه نقشې سره تعمیر شوی دی خو زمونږ پکې دا یو په دې وخت کې چې په دې کې د سولر سیسټم د هغې دپاره پکې هم دا سیسټم پکې وشي او د بجلی دا کمه ضروریت چې دی دا ضرورت هم ختم شي نو دا به ډېره بهترینه وي. نور دغه رنګې د امام صاحب تقرري پکې هم شوې ده. زموږ سره مولانا سید سلیمان شاه صاحب دلته هغوی ولاړ دي نو د دوی په دې جومات کې تقرري وشوه. انشاءالله العزیز د دوی ته هم دا درخواست دی چې د دې محلې والا بهترین تربیت وکړي، د دې ماشومانو سره ښه محنت وکړي او دین ته د دین پوهه ورته وښیي، د معاشره یو جنت نشیر معاشره وګرځي او انشاءالله موږ د خپلو مشرانو نه نور هم داسې توقعات ساتو. الله تعالی دې د دوی په عمرونو کې، په مالونو کې، په اولادونو کې خیرونه او برکتونه واچوي چې انشاءالله کم ځای کې هم د دین په کومه شعبه کې ضرورت راځي نو انشاءالله دوی به هغه ځای ته ځان رسوي او په هغې کې به بڑ چڑھ کر حصہ اخلي. او زه د دې ټولو اهل محلې والاو خصوصا د دې خپلو سپینګیرو مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دا د دوی په دعاګانو سره او د دوی یو طلبو او د دوی په فکر سره الله تعالی دا بهترینه مرحله پای تکمیل ته ورسوله. دا زمونږ او ستاسو دپاره د خوشحالۍ سبب دی. الله جل شانه دې د دوی دا سعی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې خو دې ډېرو دغه کمې سولر او نور به هم ډېر کارونه دي خو که چا پکې څه وکړه یو ښه که نه بس موږ لالګي یو خدای پاک به یې سر ته رسوي او د دوا ضرورت دی چې دوا کوي او زموږ ماما ته او موږ ته او ټولو ته د خیر چې الله تعالی هر سړی څه وکړي ځان لپاره وکړي آخرت دپاره لېږل دي. ټولې خپلې خبرې وکړي او الحمدلله ټول کار پکې شوی دی. اوس موجوده پکې دا شیشې پاتې دي، پنکې پکې پاتې دي او جمع را روان دی. که د ګرمو اوبو سیستم پکې چا وکړو که نه کونه شو هغه غریبانو خو خپل کوشش کوي، د محلې والا پکې ښه کوشش کړی دی، داسې پکې ډېر خلکو خپل لاس امداد کړی دی که نه خدای دې ولري عوض ورکړي. پوه شوې خو چې کوم کارونه پکې پاتې دي او دا پاتې کارونه پکې وشي نو انشاءالله د خلکو ته به ډېر څه وکړي. دې کې خو چې څه پکار دي چې شیشې دي پکې او دا سولرې دي پکې کافي کار دی که نه الله کور دې څونه خپله جوړ شي نو مطلب موږ اوس دا چې موږ ته سره راغی په خپله راغی په خپله وګورئ او ولګوئ پکې. بیا خاص کر د ټیکدار صاحب پکې ډېر زیات ښه سپیډ و او زما د ماما خان لا او خاص کر دا بیا دا تاسو ټول کتون ته دا ما د شغان چې د سو ګوري سو کې ګوري زما ماما دې مړ دی الله دې وبخي هغه لپاره چې دې تاسو سو کې ګوري هغه دعا کوي چې هغه پکې ډېر زیات مهنت کوو اول د ناسو نو دا بالکل زه خاص کر ټول د کتون ګوتا سوال کوم چې بالکل تاسو هغه په دعا کې یاد ساتئ
او ولې چې هغه ډېر زیات د دې هغه خواهش و چې نن به څومره خوشحاله و چې هغه دلته نن وی بس د انسان خو ټول به مرو او بیا د روډا به بس خبرې وکړي او نو تاسو په خپله دې کې څه ګورئ راځئ مونږ څوک کوئ څه شی کمي بس هغه وله راوړئ هغې ته مونږ ته هم ضرورت نشته خان له ته هم ضرورت نشته او د مالي خلکو هم ډېر محنت وکړو خپل وسې وکړو د خپل وسه پورې ده او مونږ په خپله باندې چې څومره زموږ نه وس کېدو مونږ بس خپل کوو او خاص کر بیا مې ټیکهدار صاحب ډېر زیات شکرګزار یم د مسلم خان او د پوره خپل وسپیټي وو او خپل مونږ یې څه تنګړي نه یو او په خپل ځای کې لګیا دی نو تاسو ټول ډېر مننه خو دغه دواګانې کوئ او دغه زما ماما پکې خاص کر دا به دواګې یاد ساتئ کتونکو ته یم لیدونکو ته یم اورېدونکو ته یم ټیک شو جي او ډېره مننه الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اوس خو ماما وویل چې په دې کې د شیشو د سولر دپاره کار کول پکار دي ضروري دا شیشې دي چې دا د کړکو دا شیشې ولګي چې دا لکه یخني دا یخنۍ موسم را روان دی نو په دې لږ وخت کې دا وشي دا به ډېر ښه دا ټولو له پکار دي موږ له ټولو له چې څونه کسان د دې مخلي دي یا د بار څوک دي او هغوی په دې کې تعاون وکړي نو به ډېر ښه لکه ډېر خدای پاک بوله دا اجر ورکړي الله پاک بوله چې کوم دی نو مطلب دا دی د دې ډېر څه وسیلې ورکړي او دغه بوله ورکړي نو الله پاک تر موږ خدای ټول طاقت ورکړي چې دغسې په شریکه باندې کار وکړي او برابر کړي ظاهرشاه خان ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا چې تاسو دې ځای له راغلی دا زموږ یو غریبه محله ده او الله رب العزت دې تاسو له دې عزت درکړي چې تاسو دومره نظر واچو په دې خلکو باندې بیا خاص کر د الله پر کور باندې په دې کې خاص کر د دې شیشو ډېر ضرورت دی علن کې اوس دې ځای باندې د کدا باران کې ګورو دا خېجي راغو دا هر چړي خپله خوښه ده جي که په دې د پاسه د دې پترۍ دا چت وشي نو ډېره بخی د ګرم اوبو سیسټم دی جي ستاسو د طرفه موږ ډېره شکریا ادا کوو بله مسلم خان روډ دی الله ډېر روغ لري او خوشحاله دی الله ساتي سره د مزدورانو ملګرو چې لکه موږ ډېر ټیم کې څه ټیم دی یو خواله راغلي یو په هغه ټیم کې دیو یو دومره محنت او خواهش ساتلی دی چې له دې ورځې دا کار الله پاک کامیاب کړي نو تاسو د الله خوشحاله کې ډېره منډه والي ده الله دې ول صحت او عزت ورکړي او چې چا پکې کوم حرکت کړي نو الله دې ول ساسو او سره ټول مسلمانانو عزت ورکړي او خپل د ماما چې اکرام یادوي نو هغه زموږ ورورو زما ګاونډي د ډېر زیات نږدې او الله پاک دې وبخښي چې څوک لکه د هغه خواهش دا و چېرې دا جومات جوړ شه موږ جم دی خو نه مرګ خوش دی نو په هر حال څوک چې دا ګوري او اوري نو ټولو ته دا خواست دی او دا خاص درخواست دی چې الله پاک د هغو دپاره خامخا د بخښنې ذریعه جوړ کړي هغه دپاره دوا غواړي ټول مسلمانانو دپاره دوا غواړي تاسو شکریا موږ ادا کوو چې تاسو راغلی زموږ دې ځای له زموږ خبرو واخیستو او بیا د مفتي صاحب ډېر شکریا ادا کوو چې دوی زموږ د محلې ته راغله زموږ د جومات ابتدایي وخت ده او زموږ د محلې والا ډېر زیات په دې خبره خوشحاله دي چې دا زموږ د محلې د ابتدا د جومات په خیریت سره وشوه ځکه دا د ډېر وخت نه دا کار روانو نو بس الحمدلله موږ د دې خبرې دې وخت ډېره غټه شکریا ادا کوو چې دا په خیریت سره دا ټول جمع شو بل دا تاسو له دې مطالبه کوئ د دې کړکو دواړه دورونه چې کم دي که نه دې کې شیشې وس نشته د ژمي موسم را روان دی بلکې تاسو لکه دواړه دا شیشې دا مکملې نشته موږ کوو کوشش کوو که موږ خپله باندې وکړو نو وشو نو ډېره به ښه که دغه شو چا داسې الله تعالی د هغو چا پړه کې واچوله او دستي وکړو د ژمي موسم دی د یخنۍ ډېره به ښه که نه انشاءالله دې به هم الله تعالی غور وکړي او موږ له به الله تعالی دې خلکو له به توفیق راکړي موږ به وکړو ډېره مننه ظاهرشاه خان صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو راتلو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له په دې ټایم کې راورسېدئ او د مفتي صاحب دلې هم ډېره مننه کوو چې دوی راغله خپل ټایم یې ضایع کړو موږ د شاه حسین اکرام خان دلې او د خان لالا دلې محمد زاده دلې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی د جومات هغه بنیاد کېښودو او په ډېر سخته باندې د جومات سر ته ورسو زموږ د محلې کې دغه یو جومات خو وړوکی او پنګ باندې بلکې دا محله ډېره زیاته غټه شوه ښکته بره د جومات ډېر ښکلی ضرورت و ډېر زیات ضرورت و نو الله دې دوی له د دې وز ورکړي او الله دې ولا نور هم د دې توفیق ورکړي چېرې نور پکې هم څه وکړي الن ساعت زموږ په دې جومات کې کمې د پنکو شته دی د سولر شته دی مطلب دا دی چې لکه ډېر کارونه پکې لا پاتې دي نو چا پکې څه وس توفیق کېږي یوازې لکه موږ په شاه حسین دلې او په دې باندې یا په خان لالا دلې باندې لکه ملا نه شو تړلی الله دې نور هم توفیق ورکړي چې دوی زموږ سره څه مدد وکړي دا پنکې منکې او لکه په دې کې ډېر کارونه دي چې یاره دوی پکې زموږ سره خامخا څه مدد وکړي جومات ماشاءالله خپله تیار شو
الرحیم اول خصوصا ټول زاهد شاه صاحب او واجد خان شکریا ادا کوم چې دوران الله زمونږ دغه ښکلا ورکړه باقي جومات خو د خیر ماشاءالله ډېر ښکلی تیار شوی دی کوم چې غټ کارونه پکې الله پاک وکړلو او د ملګرو په تعاون سره خاص کر شاه حسین خان او اکرام خان او څو د مالي په تعاون سره نو واجد خان کوم چې ضروري او غټ کارونه خدای پاک کړي دي او ان شاء الله دا شیشې او د دروازو کې هم شیشې پاتې سولر سیستم دی نور څه دغه او جام نو لکه ټول ملګرو خدمت کړی دی ان شاء الله نور به موږ کوشش کوو د الله احسان او د الله مهرباني او د الله شکر الحمدلله رب العالمین کله چې دا جومات دا بنیاد کې خوده کېدو په ما پسې خپل راغی ولرم خپل چیرې د جومات دا کار مې دا کړی دی ته به ما سره مرګرتیا کې بیا به دا دعا کوله چې مونږ به په قبرونو کې پراته یو تاسو به منځونه کوئ تاسو به دعاګانې غواړئ تاسو به نفلونه کوئ موږ ته په قبر کې اجر میلاویږي نو هغه میاشت وو که دوه میاشتې وو که څلوېښت ورځې وو هغه زموږ د دنیا نه سفر وکړو بیا د الله پاک دونه موږ له توفیق راکړو چې د الله په مهربانۍ سره د الله په احسان سره د الله په دغه مهربانۍ سره دا جومات سر ته راورسېدو اوس په دې کې کار پاتې بره دا اوبه لګي پرې چت باندې دغه کېږي چې دې لپاره څه کوشش وکړو چې دا اوبه هغه پیپ ته راغونډې شي لکه کانکریټ سبا پکې وکړو او دا شیشې دي پکې نو خدای پاک دې د برکوټ دا مسلم خان سره ډېر ښه وکړي چې د هغه په دغه توفیق سره د الله په مهربانۍ سره باندې دا جومات دونه سر ته راورسېدو تاسو د ټول ته خواست دی که دا خبرې اترې ګورئ نو زموږ سره تعاون کولی شئ کار پکې لا باقي پاتې دی الله مو خوشحاله کا دواړه ځانه ښایسته شه او دې ته ګورئ الله چې څه کمې هغې ته ګورئ انګله مه راده خو چې په دې جومات کې تاسو د اوبو د تودولو جمع را روان دی او دا شیشې لګول غواړي یخني به یې پکې نو انشاءالله که خیر تاسو له دې الله توفیق درکړي هر څوک چې دا ګوري او الله دې دواړه ځانه ښایسته کړي او دا جومات کې الله پاک د تمامې دنیا دپاره د خیر او د هدایت ذریعه وګرځولی کړي الله پاک دې تمامې دنیا دپاره د خیر او د هدایت ذریعه وګرځولی کړي او په درېیم خپل ډېر ښه کړي دي نو تاسو مهرباني وکړئ چې څوک یې ګورئ او څوک لمونځ کوئ څوک نفلونه کوئ څوک دعاګانې کوئ هغه په دعا کې یادوئ چې الله پاک یې درجې بخلی به یې هغه الله بخلی و هغه سپین باز و خو چې الله پاک یې په جنت کې درجې بلندې کړي